کتونکو الب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق په دغه رمضان المبارک کې دغه بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره مرستې جاري ساتلي دي، خو د وړو په شکل کې دي، خو د غوړو په شکل کې دي، خو د چینو په شکل کې دي، خو هغه د چو په شکل کې دي، خو هغه هر ماښام د روجې د اولنۍ ورځې نه واله تر دغې ورځې پورې هغه د چاولو په شکل کې دي. د الله پاک په مهربانۍ سره الله ته اسانه د انسان ته ډېره ګرانه ده. دا خلک چې راځي د مجبورۍ نه دی، کیمرې ته راځي د مجبورۍ نه دی ته راځي. الله دې څوک نه مجبوره کړي راشه دې خوا ته. دا چې کوم دی نو دا خو تاسو پېژنئ دی، خو هر وخت ویډیو کې راځي د ده خور چې کومه ده هغه ذهني ټیک نه ده، نو کله هغه روکوي او کله مور چې کومه روکوي او دی ورپسې ګرځي. داسې ده که نه؟ هر وخت راځي ته وړې څه نغدې موړې خوشحاله دی ځای او پلار دې وفات شو، دوا ورته کې او جومات ته ځي؟ جومات ته خو ځم مونځ کې سهار دې کړی سهار مې کړی دی او غرمه غرمه مې کړی دی. ښه 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 او بیا دې ځای ته راشي چې سبا یو سمه صحیح صحیح. ښه راشي دې خوا ته. څو کوم وخت نه راځي دلته؟ دا مې څلورمه پیره ده. څلورمه پیره دی کونډی کونډی مس خاوند مړ دی او بچي هم دي، ماشومان دي، لکه کار روزګار خو نه لري ځکه دلته راځو مجبورۍ نه راځو. څو بچي دي؟ درې بچي مې دي، دوه هلکان دي او یوه جینۍ ده. دې ځای ته راتګ سره ستا روژه څنګه تېره شوه؟ نو بس روژه داسې چې ښه شکر دی خدای تاسو سره خو کې لکه موږ سره ښه ګزاره کوئ، زمونږ خیال وساتئ، بس الله رې ستاسو خیال وساتئ. او زمونږ غریبي ده دلته ځکه راځو، ګنې دلته موږ بیا څه کول چې راتلو. د خدای په ښکاره روژه پخلي په داسې سپین سر راغلی یم چې ملا کې مې راډونه دي، اپریشن یې راله کړی دی. پوه شوې؟ په جیل کې پروت دی د روژې نه مخکې پوډر څکي، دقه زما زوی دی. پوه شوې؟ دا د ښې ورځې دلته زه نه یم راغلی، زما د بې نظیرې پیسې نشته، ما له څوک اوړه نه راکوي. پوه شوې؟ او داسې لرې زه نشم تللی، په خپله کنډم یم. نو لوریانې خپل خپلوان داسې نورو زامنو لوڼه مې په خوارانو غریبانانو واده دي، امداد کوي خو څه امداد به کوي؟ هغوی نه خپل بچي تودي، ما له به څه راکړي؟ پوه شوې؟ دا ځای درته چا وښوده؟ دا راته بس چا وښو. پوه شوې؟ الله پاک ستا ځای له راوستمه په ړومبني ځل رالې؟ په ړومبني ځل الله ته پته لګي. دا روژه څوک چاله نه نیسي، دا خپل ځان له نیسي. تنګ ځای کې به راسره نه تی او نه به راسره دا ارسي. دا زما د خپل سر له ده، که ښه مې وکړه ښه به راته پکارېږي، که بد مې وکړه. ګرانو کتونکو دی بیا چې کومه خبره وکړه زموږ نه به د خپل عمل تپوس کېږي او کردار به هم پاتې کېږي. ښه نو موږ لګیا یو د بل لپاره ایمان خوارو او د بل لپاره کنځلې کوو. زما نه به د خپل عمل تپوس کېږي چې زه الله ته جواب دیمه، زه چاته جواب دی نه یم. نو ځکه خلکو ته زه دا بار بار وایم چې نه ما له مشورې راکوې او نه ستاسو په دې خبرو باندې زما څه کېږي. زه خپل ضمیر له دغه یم. تاسو کوم ځای نه راغلی دی؟ رزړو نه. رزړو نه؟ خاوند دی؟ خاوند مې دواړه خپې ماتې سکېډنې کړی. پنځه لوریانې دي؟ پنځه. خاوند دی؟ هغې سکېډن کړی، هغه دواړه خپې ما دواړه کې راډونه دي. څویم ځل دی دلته؟ ړومبي ځل باندې رالمه. مخکې چېرته هم نه راغلی؟ مخکې نه یم راغلی. جی او زامن مې نشته. خورې تاسو ژوند څنګه تېرېږي؟ څه شکر ګزارې حال تېرېږي، الله لک لک شکرونه دي. خو دا راته چا ځای وښولو نو مونږ رالو د پړانګو سایډ نه راغلي وو، څلور واړه واړه بچي هم دي، کور هم ستاسې ځمکه هېڅ هغه نشته. داسې خدای ته هم پته لګي خبره د دې ضرورتمند دی؟ بلکل بس خدای ته پته لګي نو بیا سره راتلو روکې هغه ځای. صحیح صحیح. دا ونیسه او دا مونیسه، دا مونیسه او دا مونیسه، دا مونیسه، دا مونیسه. ګرانو کتونکو دغه سلسله مخ په وړاندې بوځو. ستاسو تعاون پکار دی، ستاسو دعاګانې پکار دي. خو دا زموږ دا ګوتې غوړي ورکړو نو دا په 1500 روپۍ باندې ده او دغه شانتې د دې وړو د دې قیمت چې کم دی څاڅکي نه دریا جوړېږي. هر سړی د خپل وسه پورې دغه چې ډېرې وي نو ډېر به هم ورکړو، چې لږې لږ ورکړو د خپل وس باندې پوړ یو. د الله پاک شکر وباسو، په هر پې کوو چې زه چاله خو دومره څه ورکوو.
خلک ښه کار کوي ستاینه کوي څومره سوشل اکټیویسټ دي وخت کې کورونو ته رسي خلکو له پیدې ورکوي د ټولو یو جې خان مننه موږ د چا خلاف نه یو چې په کوم ملک مي د دغه کې کټ کړی دی کټینګ نو پته نه عجیبه عجیبه خبرې کړې دي او ګرانو کتونکو یا ایدي صاحب په پاکستان کې او یا دې وخت کې هغه درجه د هغې نه کمه خو په کم کار چې کېږي نه هغه عطا دغه شانتې کار کوي نو موږ یې ستاینه کوو او موږ ورته سلام پیش کوو خدای تحسین ورته پیش کوو نو تاسو به یې کټ کړې ده نو چې په بل څه ناپوره نه شوه نو اوس یې راپسې هغه راویسته چې په دې باندې به بدنام کوو موږ سلام په چا چو په لر او بر موږ پښتانه یو قام پرست یو لر هم خوښو بر هم خوښو د دواړو ستاینه هم کوو دواړه هم خوښوي نو زمونږ فرق چې کوم دی دغه ځای کې دی قام پرستي کې ډېره ده پښتانه یو او د پښتون خیال ساتو نو مننه خوشحاله اوسئ تعاون راسره وکړئ چې دې خلکو